तेरह जुमों के मायो सवाल कायम करे दागे जवाब बिया पाते शो। सवाल दाओ कि अल्लाह पाक से वक्त के दे इंसान द पैदाइश इरादा होकड़ा नु मलैको दागे खिलाफ को अल्लाह ताला ते फरमायल छे तो पजमका बांधे बनी आदम म पैदा कवा जका चागीब पदे अजमका बांधे फसाद कई दयो बल वीने ब पनाह का तो यही या अल्लाह स्ताद इबादत और तस्बीह वगैरह द पारा मुंग काफी व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। दे मकाम दे दा सवाल वारे दे द दा खबरें दा अल्लाह और द मलैको मंस के सवख के दे नु दा वक्त के आदम अलैहिस्सलाम मौजूद न हो नु द सड़ी पर गैर मौजूद गए कि सोच च द चा बद हुई नु दे तगीबत वेलिश नु मलैको द आदम अलैहिस्सलाम पर गैर मौजूद गए कि द बनी आदम गीबत वाले होकर हालांकि मलाइक चीदी दा मासूम मखलूक दे दा द गुनाना पाक मखलूक दे और गीबत चिदे दा खुडर अजीम गुनाह दा नु मलैको दा गुनाह वाले होकर दा यो सवाल अजीजानो दा हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह दा सवाल कायम करे दे और बिया दागे जवाब करे दे। अगर वही चिदा गीबत नो दा यो राय वद मलैको चिया अल्लाह मुंग तासरा बराह रास्त ताल्लुक दे स्तानवार और तजल्लियात हर वक्त गुरु नुमुंग न तस्वुरम दे यो गलते निशिके दे बनी आदम चित पैदा के नो स्ताव दागी पर मंस के ब हिजाब हुई नो अगुई बता गोरी ना नो चिता न गोरी नो ब्या पैस गुना बांधिम सरफा न कही कतल बम कही हो जिना बम कही हो लाबम कही हो दाब अल्लाह पाक वर्तो फरमायल छे इन्नी आलम मा ला तालमून ज पोएगम पर अगर सीजों बांधे चिपागे तासो न पोएगा तासो च मां गोर यो गलती न कोई नो दा दुमरा लोई कमाल न दे पदे बनी आदमों के बदासी मखलूक हुई चिम्मा बन गोरी हो गलती बन कई कमाल दादे चिम्मा न गोरी हो गलती न कई दा कमाल न दे चिम्मा गोरी हो गलती न कई तासो ख्याल रख नो अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चिदा पर हकीकत की गीबत नो
دا یو حکایت و چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ یو لک سلیری زره پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي دي او د هغه قوم نه پیدا کړي. بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره څه کړي دي او د الله د مرضا او د هغه د رضا د پاره څه کړي. اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډې کړې او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړې کړي. د چې منډې کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنه او ونه داسې شک شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو. د قوم څه چلو کو چې د ونی په دې منځ اره کې خو چاره یې کوي منځ کې چې دونی مشي. الله پاک په دې ونه کې وې ذکریا علیہ السلام ته چې تا پناه د ونه نه وغوښته پکار داو چې مانه دې پناه وغوښته تا ونه نه پناه وغوښته اوس بغږ نه کې کدی غږ کو دوی به دې حرکای ته په منځ دوشي کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه وباسم. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه اره په ورله په دې خېټه او ونه سره اره کو دو نیمه کو. تاسو خیال راځي چې تا ته پکار دانو چې تا ونه ته ویل چې مال پناه را زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړې. ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر زلیخی په جیل کې اچولې دی د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پیدا یو سړی خوب لیدلی او دته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټای کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټای کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته وې دی هلک ته چې د بادشاه ډیوټای ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو هلک په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وباسي. الله ته دا خبره خوښه نه شوه. یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دغه قیدی په خوله بادشاه ته شپارس ولې وکړو نو بادشاه آرډر وکړو چې دا هلک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کاله نور قید شو. 12 کاله قید. نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو تمره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړې او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کې. حسنات الابرار سیئات المقربین کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده مونږ چا د پاره شپارس کو
چله کده دې غریب سړی دا کار دی ولې وکنو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ له اجر به ملاويږي لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کار وکړه دا دغه په حق کې ګناه ده ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل ځان کې دا غیبت کوون کې نو د دې خپل خیال داو چې ګورانی کې به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیه السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته ځکه چې د خلیفہ پس ځمکه خدای پاک جوړ کړو د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د ځمکې لہذا کم ملک چې پزمکه اوسیدو ناغي ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استاد دو شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي شپږ لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګول نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پریوت دی ولاړ پاتې شو دو نکړه چې وې نکړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم وکړ چې ته سجده وکړې نو ته ولې ونکړه ولې نو دی ورته وایي چې قال انا خیر منه زه د آدم نه بهتره خلقتنی من نار وخلقته من طین زد اور نه پیدا یم چې یو پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زد ته سجده ولې وکړه انا دا انا ټکه وای انا ټکه دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی نور کا پڅ پويږي کنه پويږي خودمره به پويږي چې په درې سلويخ کاله د پاکستان کې هر حکومت چراغله ده نو هغه انا ټکه ویلې چې زبداو کو نو یو حکومت په سړی توپ د دې پاکستان نه کوشوه نه دی یو ټول خدای داسې ذلیل کړی دي او داسې رسوا کړی دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو
ایو پکې تقریر کولو چې رنگونه هم خړ دي زه تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړم نو انجام ګورئ نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلي نن هغه خلق ورپسې کنځري کوي داغه وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړي دي چې زبداو نو انا ټکه شیطان کړو الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين تا انا ولي وی انا خو صرف د خدای شان دی او داغه ذات ته او داغه طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی الله وی کبریایت زما صدر دی بلم څوک شته چې زما په مخ کې غرور وکړي تکبر وکړي ځان ته وایي چې زم څه شی ما بل څوک شته لا بل څوک چا کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړې ځینې ملایکی ودرولی دي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایئ چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي لا نو چې د کروڑونه کال وشو چې هغه ملایکی پیدا دي او په دې لام د احمد راخکله دی لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مد راکاږي نو د قیامت په ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکه به ورته مخامخ راشي وای بچي الا الله لا معنا اچ نشتا سشتا اس نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتنو دغه ذات ته په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته تاسو مونږ هیڅ نشته ولی او کوم شی چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی نو کل من علیها فان دا یو قانون دی کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نورن څه به فناش اوس مونږ زمونږ مور پلار وګورئ اوس زه دا تصور کوم چې زما مور چرته پیدا هم نه وه زما پلار چرته پیدا هم نه و نوم و نشان اذا وجد فتلاشا ایو بزرگ وی کنا وی ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی ترا پا یاد یادی بابا کران چه غس شو ورطا نگاہ کران
बादशाही लारदा कारवान तेरीगी सहर सबादे बुलबुल चगीगी। बलियो बुजुर्ग वही गनी खुदाया हकुली यारान सशु द मजलिस में हम नशीन मुहिब्बान सशु जिसे हदब पे जमाद खुद खातिरश पजड़ा लड़ तोतियान बुलबुलान सशु कुल अशियाबा हक ताला व तरजू का दकातिब पब्यास के नकश बयान सशु द बिस्मिल से तार गुल्ज़ द गम जाड़ी इलाज वाड़ी सिकंदरी तबीबान सशु ला नुमो निशान अगर खलक लार चिल्लार बपे खखकारे दा उससे द पटेर बची पाती शरी उस खुदार सड़ी मख्त चे गोरे उल्टाई बदरजी अगर कुली खलक अगर खस्ता खलक चे पलारा बरवानू लार बपे द्रानख कारेदा उस चे पलारा खलक रवानी तब है चे चरता द खरबा चे रवा ने रवाना द सड़ी तोब दा ने खबरी द सड़ी तोब दी ने शान शौकत द सड़ी तोब दे बुद्ध चे गोरे तब वे चरता द कचर न पैदा दे खलक लानत आइंदा नस्लू न गोरा मोर अपलार यौरंगी बचे चे पैदाशी तब वे चे खुदा खबर चरता द कारगा न पैदा दा मुर्दार पके द कमी कालब के राब कुवत नो अजीजानो अर्ज में दाओ चे खलक लार फनाश उस अगा गंदा अगय पाती दी तासो गोरे उस खवास द मुल्क मुगोर आवाम द मुल्क मुगोर नन प पाकिस्तान की मुजाहरी कीगी चे बाबरी मस्जिद चे दे इंदवान पके मंदिर जोड़े नुमुंग चले वो चे हाय हाय बाबरी मस्जिद हाय हाय बाबरी इंदवान पके मंदिर जोड़े तद बाबरी मस्जिद द सलोर सौ कालू जुमात खामी ओड़े वर्षा काबा के लिए सोक नास्ती अगजमका द हिजाज चे पैगंबर आम ऐलान करे हो ची यहूद और नस्वारा बद हिजाज पजमका न प्रे दई आम ऐलान करे हो ची ओबा से यहूद और नस्वारा द जजीरे द अरब ना नंद अरब पर सरजमीन बांधे दरे लका फौज द अमरीके प्रोत थे और ब्याह फौज चवर सरा बरबंडी जी न कही दी कि यकीनम नाराजी राशि क्या फोटो इधर तो है सड़ी वर्दी अगुस्तेदा और जिने जांगे अगुस्ते दे जांगे नोरा टोला बरबंडा दा और हेड कांस्टेबल अदा क्लाशन को प्या चोले दे बरबंड द हिजाज पजमा का वलाना नन तमाम दुनिया द अमरीके सपोर्ट कई जकच जमुंग मामा दे तमाम दुनिया नन तमाम दुनिया की द मुसलमान मुल्क द सफाई हस्ती ना मिटावोल दादा अमरीके मिशन दे और दादा अमरीके प्रोग्राम दे दाल वड़ू के उन दे ब्लॉक चिकम द मुसलमान मुल्कुन दे दादा मंज न विस्तवाल यो जायजा खबर है
ته د ببري مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړی چې جلسې وکړي ببري مسجد ورانه جلسې وکړي. بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو، قبله اول. هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې دی. یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغ نه باندې مقابله کوي. مچوغ نه پیژنئ؟ آی په مچوغ نه ولي او هغه په کلاشنکو په چلی. نن یو صدام حسین دی، ټوله دنیا د امریکای مرګري ده. صدام حسین خو یو جایزه خبره ده چې زه د کویت نه فوج وباسم، خو ته زما د قبله اول نه فوج وباسه. ته اسرائیل هلته نه لرې که زه به کویت نه خپل فوج وباسم، خبره خلاصه. نه، برش صاحب وای برش صاحب چې اسرائیلو خبرې در سره نه کوم، زما به منې او ورته وایي ستا نه منم، ما خپل خدای ته ویلي دي ان شاء الله بابیل برازي او امریکا به خدای تباہ کوي. ما خپل خدای ته ویلي دي.